کوم چترال خبر ده کنه تاسو خبرې چترال ډیره پرامن علاقه ده خو په دې کې دا په 6 سپتمبر باندې کراس بارډر چې کم دی نو انکرژن شوی او اخ کې او چرته عوامو ته چرته کلو کې چرته قصبو کې چرته راشي چرته دهشتگردانه کاروایی وکړي او هغې نه پس هم دا دی چې هلته چترال کې ټول ښه الرټ دي روزانه بنیاد باندې هلته سرچ آپریشنز کېږي او الحمدلله چې دا 6 سپتمبر نه مخکې هم او 6 سپتمبر نه بعد هم هلته په غټ تعداد کې ټورسټ هم راغلي دي غیر ملکی ټورسټ هم راغلي دي یو هغه کوم جنرل سرچ آپریشنز دي او په دې سرچ آپریشنز کې دا کې چېرته داسې انفارمیشن وي چې یاره چېرته دا علاقه حساسه ده یا دلته څه داسې کاروایی کېدی شي د دې څه اپریهنشن وي نو هلته پولیس په خپل هم روزانه بنیاد باندې آپریشنز کوي او کله نه کله دا چې پولیس او آرمي چې کوم دي د جوائنٹ آپریشنز هم ریګولر بیسس باندې شروع دي ډېرې خبرې داسې وي کنه چې کلچرل هم راشي ضروري نه چې هر یو شی چې کوم دی هغه موږ دا ټیرریزم او په اخ کانټیکسټ کې ګورو کنه جی کوم چترال خبر ده کنه تاسو خبرې چترال ډېره پرامن علاقه ده خو په دې کې دا په 6 سپتمبر باندې دغه اکراس بارډر چې کوم دی نو انکرژن شوی او اخ کې زموږ علاقې طرف ته خو هلته دا و چې مخکې نه موږ سره داسې انټیلیجنس رپورټس هم وو نو هلته کوم ایډمنسټریشن پولیس نو هغه هم ښه الرټ وو دې علاوه هلته فرنټیر کور او آرمي هم ښه الرټ وو او دې کې چې کله هغه وشو نو ډېر کامیابي سره هغه انکرژن چې کوم و نو هغه دفاع هم وکړه او دې کې د فرنټیر کور شهادتونه هم وشو خو جواب کې هغه کوم دهشتګردان چې هغه هم ډېر غټ نقصان وشو بیا ځینې منډه کړه او بالکل دې ته نه پرېښودل چې هغه ثبات د چترال علاقې کې چېرې بریچ شي او چېرته عوامو ته چېرته کلو کې چېرته قصبو کې چېرته راشي یا چېرته دهشتګردانه کاروایی وکړي او هغې نه پس هم دا دی چې هلته چترال کې ټول ښه الرټ دي روزانه بنیاد باندې هلته سرچ آپریشنز کېږي او الحمدلله چې دا 6 سپتمبر نه مخکې هم او 6 سپتمبر نه بعد هم هلته په غټ تعداد کې ټورسټ هم راغلي دي غیر ملکی ټورسټ هم راغلي دي او الحمدلله هلته سچویشن ښه دی او تاسو څنګه د سوات ذکر وکړو نو سوات کې داسې چې کوم تاسو اورئ ګورئ دلته پولیس دی پولیس علاوه نور سیکیورټي فورسز دي ایجنسیز دي نو زموږ یو بل سره ښه کوارډینیشن هم دی دې علاوه چې کوم انټیلیجنس شیرینګ دی هغه هم روزانه بنیاد باندې کېږي او الحمدلله ښه انټیلیجنس دلته کېږي چې یاره چېرې که داسې واقعي یا چېرته داسې انفارمیشن راشي یا چېرته پریزنس دی چېرته موومنټ دی او بل دا دی چې روزانه بنیاد باندې موږ 2 قسم آپریشنز کېږي یو هغه کوم جنرل سرچ آپریشنز دي او په دې سرچ آپریشنز کې دا کې چېرته داسې انفارمیشن وي چې یاره چېرته دا علاقه حساسه ده یا دلته څه داسې کاروایی کېدی شي د دې څه اپریهنشن وي نو هلته پولیس په خپل هم روزانه بنیاد باندې آپریشنز کوي او کله نه کله دا چې پولیس او آرمي چې کوم دي د جوائنٹ آپریشنز هم ریګولر بیسس باندې شروع دي خبل چې کوم آپریشنز دي نو هغه انټیلیجنس بیسډ آپریشنز دي آی بی اوس چې کوم اخته وایي او هغه دا چې یو سپیسیفیک انفارمیشن هغه بیسس باندې آپریشن نو په دې کې هم په 13 ټایم کې الحمدلله پولیس ته او د نور فورسز ته دا ښه کامیابي ملو شوې ده یو به تاسو هم نوټس کوي چې دلته سموده کېږي دا په فضا ګډ کې کوم موسټ وانټډ ټیرریسټ و هغه په یو انټینس بیسډ آپریشن کې نیوټرلایز شو او دې علاوه دا چې ښه الرټ یو الحمدلله او دا دی چې یو چیلنج دی لکه دا نه دي سړي ته هغه ویل چېرې نه هغه څه کوي لکه یو داسې چیلنج دی کوم آن ګوینګ چیلنج دی او دې کې موږ دا نه شو افورډ کولی چې موږ لاسې لږ ریلیکس شو یا چې کوم سټیټ اف الرټنس دی نو هغه زموږ لږ هغه شي که نه نو دا یو داسې شی دی چې کوم کې به موږ چې څونه به الرټ یو نو هغه حساب سره به موږ ته کامیابي هم زیاته میلاویږي او بل موږ دا کوشش کوو چې خپل موږ کوم عوامو ته هم سینس اف سیکیورټي ورکړي زموږ خپل پولیس دی یا کوم زموږ خپل اسټابلیشمنټس دي چې کوم خپل بلډینګز دي هغه مو پروټیکټډ وساتو او فوکس هم په دې دی چې د په علاقه کې امن چې څنګه الحمدلله دې ټایم دی دا داسې وي دا کومه پرونی واقع ده ډېره انفارچونیټ واقع ده که نه جي خو دې کې دا و چې د تعلق داسې منټل انسټیبلیټي سره نو دا چې کوم پولیس اهلکار و هغه باندې اف آی آر هم رجسټر هغه په خپله هم دې کې انجرډ دی او هغه باندې اف آی آر هم رجسټر شوی دی هغه ګرفتار شوی هم دی که نه خو دا د هغه کوم فایر شوی دی هغه غفلت سره شوی دی هغه پولیو ټیم سیکیورټي باندې ډیپیوټډ و
هغه چې کوم خپل پسټل نو هغه غلطي سره د نه اکسیډنټلی فایر شو نو دا کیس د غفلت دی. خو سره چې څنګه تاسو سنګوټې والا خبره وکړه کنه نو یو آنګوینګ پروسس هغه هم ډېر ضروري هغه دی. هغه باندې سره هغه منټل هیلث سکرینینګ چې کوم دی هغه هم شروع دی. اوس خو نور هغه سرکاري فیسلټیز دا موږ سره د خپل پولیس لاین کې هم وی هیو ا سمال فیسیلیټي هغه میډیکل کنه نو هلته هم هغه دی او هغه سره موږ سکرینینګ کولی نو هغه موږ نوټس کې ومي او دای چې څه داسې تھریټ الرټس راشي نو په هغه موږ کار کوو. دا یو آنګوینګ سلسله ده او الحمدلله اوس پورې دا چې دې کې ډېرې کامیابیانې ملو شوي دي او موږ کوشش دا دی چې دغه امن چې کوم دی نو دا داسې پاتې شي په دې پوره علاقه کې پوره ډیویژن کې جي. او تاسو چارباغ چې کومه خبره وکړه کنه جی نو هغه چارباغ ولا خبره ما خلک دې سره هغه ورته داسې ډایرکټ ریلیونس نه جوړیږي او هغه نو دې کې ما خیال کې کوم ارګنایزرز مخکې نه ځات کوارډینیشن هغه کا ساتلې وکنه نو دا بیا ځات خطر کې سره شروع وږي اګین هغه چې کم دې کړی جی هغه کې بلکا ډېر خبره داسې مې کړه چې کلچرل هم راشي ضروري نه چې هر یو شی چې کم دی هغه موږ دا ټیرریزم او په اف کانټیکسټ کې ګورو کنه جی نو دا خبره شو. بل چې کوم تاسو دا خبر وکړه افغان والا ګورې جی دې کې یو خدای زموږ نیشنل اکشن پلان دی. نیشنل اکشن پلان کې موږ روزانه بنیاد باندې موږ ریپورټس هم ورکوو چې موږ څه پرفارمنس دی چې که څوک په کرائم کې یا په ټیرریزم کې ملوث کیږي نو که هغه پاکستانی سټیزن دی که هغه افغان نیشنل دی نو خلاف کاروائی کیږي. دې علاوه که څوک الیګل افغان نیشنل نو خلاف هم قانون مطابق کاروائی کیږي. نور که څوک لیګل دی چا سره خپل پروف اف رجسټریشن دی څوک چا سره لیګل سټیټس ده کنه نو هغه که چېرې په کرایم کې نه انوالو نو موږ دا پالیسي نو چې خامخا هغه به بیا نه هراس کیږي نو دې کې لږ هغه دوړه کې تفریق کول هم ضروري وي. خو که الیګل څوک نیشنل دی نو بالکل خلاف کاروائی کیږي او سره دا زموږ ولا شروع دی.